صدر محترم و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران، دانن مجلس ستاسو په دې علاقه کې غالباً د دې کور د افتتاح په سلسله کې منعقد شوی دی. عزیزانو، په دغه ضمن کې تقریر بنئی ضرورولای په شکل کې د خپل زندګۍ متعلق یو څو مشورې بود. مونږ چې په کوم ملک کې اوسېږو، په دغه ملک کې مختلف قسم ډاکوان هم اوسېږي. ډاکوانو کې بیا قسمونه دي. یو ډاکووي د مال سړی نه پیسې پټای، یو ډاکووي د کپړو سړی نه جامې وباسي، یو ډاکووي د بسترو کور نه بسترې پټي، یو ډاکووي د دین چې هغه په دین باندې ډاکا اچوي او هغه دین چې کوم په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم برابر کړو هغه خرابولو کوشش کوي. دا قسمه ډاکوان په پاکستان کې ډېر زیات دي. چرته د پرویزیانو په شکل کې دي. پرویزیت یو فتنه ده په پاکستان کې چې هغوی وایي چې قرآن منئ او حدیث مه منئ. اوس قرآن منه او حدیث مه منه، په دې نقصان څه کیږي؟ نو دا علماو ته یا اسکیا د دین چې دی اغي ته پته لګي چې حدیث نه منلو سره اسلام کم ځای نه کم ځای ته لاړ شي. بله ډله ده بهاولیان ورته وي، بله ډله ده چکړالیان ورته وي، بله ډله ده قادیانان ورته وي، بله ډله ده روافض ورته وي. دا تاسو سره جفت خوا کې چې اوسېږي. دا مختلف قسم ډاکوان دي چې هغه د مسلمان په نامه کې په دې ملک کې اوسېږي او هغه دوه امانته چې پیغمبر پریښي دي، لوی وراثت د سردار کونین صلی الله علیه وسلم، هغه دوه امانت وو، یو قرآن او بل حدیث. او دې امانت پرېښو سره دا ووی صحابه وی یا رسول الله تا نه رستو به مونږ څه کوو؟ هغوی ورته وفرمایل ترکت فیکم امرین، دو سیزونه مې درته پریښي دي، کتاب الله و سنتي، یو د خدای قرآن او بل زما حدیث. که تاسو د خدای قرآن او زما د حدیث څوکیداری کوله، په دې عمل کولو، د دې حفاظت هم کولو، نو تاسو به چرې نه ګمراه کېږئ، چرې به نه بېدینه کېږئ. او که تاسو قرآن
او حدیث پریخو نو خدای به تاسو پریدي. چې خدای تاسو پریدي نو یو ورځ نه به بلې له ذلیل یې، بلې نه به بلې له ذلیل یې، بلې نه به بلې له ذلیل یې. د ترقۍ اسباب به په دوربین کې هم نه ګوري. عزیزانو، نن په پاکستان کې د ترقۍ ورځې نه ښکاري، د ذلت ورځې ښکاري. بله خبره ده چې دا بدبخت حکومت چې دی په دې پوهېږي نه چې په ما د اسمان مهربانۍ بند شوې، د اسمان رحم و کرم چې دی په ما بند شو. د ملک دریابونه اوبه وچېدل دا په ملک کې څه ښه فعال دی؟ دا ستا د ملک لوډ شیډینګونه چې دي دا څه ښه فعال دی؟ او بیا د وابډا چیئرمین جزم سره اعلان کوي کہ لوڈ شیڈنگ وہ افطاری اور سحری کے وقت میں بھی ہوگا. تاسو به کتلی بجلیگر مولا نن په پاکستان کې ولې خطرناک دی؟ ولی روس نه راغلی دی، دا اسرائیلو نه راغلی دی، او د دې خاورې پیداوار دی. وای صرف دا چې د غرور خبرې مه کوئ، د تکبر خبرې مه کوئ. په دې ملک کې وګورئ چا چې د غرور خبرې کړې دي انجام یې څه شو، نتیجې څه شوې. ته به غاوره پڅئ او پیسې به یې در سره، جایګیر به دي، خار کې به دې چرته هوټل جوړ کړی، نور خو څه نشته که نه. او دغه شی به دا به درنه منټ کې خدای والي، بیا به څه چلی، بیا به ته څه شی، اقتدار به دې لاس کې وي، وزیر به لکه دا اوس کوڅه ډب وزیران چې وزیر به نو دا وزارت چې درنه لرې شي بیا به ته څه شی، بیا به څه د ملک سربراہ به صدر به. دا صدارت خو صدر ایوب نه چې لرې شو نو څه حالې و، یحیی خان نه چې لرې شو نو څه حالې و، مرزا سکندر نه چې لرې شو نو څه حالې و، خواجه شهابالدین نه چې لرې شو نو څه حالې و، انجام یې څه و، بوټو نه چې لرې شو نو څه حالې و. صدر صاحب دین پورې ټوکې مه کوه، په دروغو د اسلام نارې مه وهه، د ده نه مخکې به مونږ خدای رانیسي، دا ملیان به خدای رانیسي، دا چې کوم ور سره په سینټ او په شوراګانو کې ناست او دی څه ووایي او هغې لمن په سټ کې او وښکي والا پاکوي، دا به خدای رانیسي. زما عزیزانو نن د اسمان مهربانۍ په تاسو باندې دریابونه در باندې وچ شو. زه وایم د هغه ورځې انتظار وکئ چې تاسو باندې د څکلو اوبه به موچېږي. خدای نشي کولی داسې؟ کوم خدای چې دریاب وچولی شي نو هغه خدای کوې نشي وچولی؟ دې وجه نه غاوره نشه، هغه زور داسې نه دی چې په کم زور ته غرور وکړي. زور صرف او صرف د خدای د ذات دی چې مقابله یې څوک نشي کولی.
بنده به څه او داغه به زور څه. نو عرض مې داو چې یو طرف ته که تاسو د حکومت نه دا تمه کوئ چې دوی طرف نه به څه ښې ورځې په مونږ راشي، دا خو دوربین کې مه ګورئ. د دوی طرف نه لوی ښې ورځې به دا وي چې په دې ملک کې به ګورئ په هر ځای کې کوشش دا وي چې دا ښځې په پرده کې ولیدي چې دا زر بربنډي شي. په دې ملک کې ترقی هیڅ شي نه ده کړې سوا د ښځو نه. ښځو ډېرې ترقي کړې ده چې لږ په خېټه موړ دی نو اول کار یې دا دی چې ښځه بربنډه کړي. اول کار یې چادرای ور په سر کې او ځان سره دوڼدوڼی کوي او ګرځئ را ګرځئ. دا زمونږ د ملک لویه ترقي ده. دې خوا وګورئ، دې خوا وګورئ. که نن نه سبا به داسې شي، که سبا نه بل سبا به داسې شي. که تاسو نه یئ ستاسو زامن به داسې کېږي. د دې یونیورسټو او د کالجونو د برکته به انشاءالله او د ټي وي او د وی سی آر د برکته به که ته نه یې ستا د لوڼو به دا حال، که ستا لوڼې نه یې ستا د نوسو به دا حال، ستا نسل به پاک نه پاتې کی. تاسو هغه قوم نه یئ چې د جمعې په شپه بم تازه اودس وکړو چې جمعې شپه ده او اودس وکړئ چې مونځ وکړو بیا اودس کې وده شو ځکه چې د جمعې شپه ده. اودس کې سړی وده شي نو درود شریف وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ورته کیږي. تاسو هغه قوم نن کم قوم یې د جمعې شپه ده فلانه ډرامه ده د فلانی پکې پروګرام ده. تاسو خیال را د جمعې شپه ده سبا به چوټي وي وی سی آر کې فلانه فلم ټوله شپه ورته تیرې. نو مانا چا تپوس وکړو چې زمونږ په دې ملک کې د جمعې د شپې څال شو. ما زمونږ په ملک کې د الله هیڅوک داسې ونه شرموي لکه د جمعې شپه چې پکې شرمېدلې ده. په پاکستان کې د جمعې چوټي وکړه چاله دغه د اسلام راغی چوټي د جمعې کړه د قوم دغه د اسلام راغی چې چرته کنجرتوبي دا قوم د جمعې په شپه دا منحوس قوم د دې قابل دی چې د دې چوټي د جمعې په ورځ دا منحوس دوی د دې قابل دي چې یا د دوی چوټي د هفتې په ورځ چې د یهودو سره شریک وي یا د دې چوټي د اتوار په ورځ چې د پیرنګیانو سره مرګري. دا د دې قابل نه دي چې د دې چوټي د جمعې په ورځ. نو ما وی یونیورسټي خطرناک ځای دا ټول پکې اګړم بګړم ناستو. ما وی چې د جمعې په شپه دا چل زکه دی چې هر گناہ کے کنی در شب یدین بکل ہر گناہ کے کنی در شب یدین بکل تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی. و یرا گناہ چکے د جمعې په شپه کوا ار گناہ دی چې خوخی د جمعې په شپه کوا ولی تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی چې د دوزخیانو صدر ہوئے کنا چالتم بیا وی سی آر ته وناسته. ٹی وی نن په ملک زمونږ په صدر کې ٹی وی سٹیشن جوړ دے 38 کروڑ روپے پہ لگی دی 38 کروڑ
د ریډیو سټیشن افتتاح شوا هغه ورځ زمونږ صدر صاحب د هغې افتتاح ته راغلی و ملیان هم پکې لاس اوچت کړی نو مالې په تورې بلا مات شي توره بلا دې وخوره تا چې لاس اوچت کو نو دعا به دې څه کړي چې خدای دې له ترقي ورکړي نو ریډیو سټیشن له ترقي ورکول د دې څه معنی نو نه لاره افتتاح مونږ کوو یو حکیمو د دې ښځو حال به چې ولیدو کور ته به چې راغی مور ته به وی مورې نالت په ښځو هغې به بچیه بغیر زمانه زه ډېره پاکه یم بس هغه حکیم ورته یو طالب مصلحتي کو چې زما دا مور چرته وتښتوه طالب به تلو راتلو بوډای ته وی چې بوډای خوښه دې نه ده چې زه ورته نکاح وتړم هغې ډېره مخی وی ته چې ګرځېدی نه شي چرته دې بوزم ویل په ټوکرای کې مې کېنوه ومې تښتوه په ټوکرای کې بوډای کېنولې مالو چې پیښي حکیم ته وی په پلانۍ لاره به زه روان یم په پلانۍ لاره حکیم وله مخې له راغی طالب ته وایي دا څه دي هلکه وی جي مالوچ دي وی چې ته کېده چې وګورم دا بوډای پې د پاس نه زور کوي چې کېنه دې بیخ چې څه وخت کې ټوکره ایښې ده چې مالو چې تې اوچت کړي بوډای پکې زیړې سترګې نیولي ورته ویل مورې نالت په ښځو ویل بچي اول په ما دا مونږ او تاسو چې لږ ډېر ښه یو څه راباندې پیښ نه دي وایي پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یي پیښه پیشو زبرګی چې مږی نه یې لیدلي چې مږی ولیده بیا د پیشو بزرګي ته وګوره نو زما عزیزانو آینده وخت تاسو نه یو تقاضا کوي خبرې ډېرې دي یو تقاضا در نه کوي آینده نسل چې کوم ستاسو را روان دی زامن او لونه دا یو تربیت کول غواړي په دې خو پوهېږئ چې دا پریدي په کور کې ماشوم وشي او خبرې زده کول زده کړي نو اپریدی ژبه زده کوي که انګریزي زده کوي تاسو وایئ ستاسو دا ټل کې ماشوم وشو او په خبرو راغی ټلواله ژبه به زده کوي که بله ژبه به زده کوي ٹھیک شو معصوم چې کوم ماحول کی هغه حرکات سکنات عادات وغیرہ دا بزده کوي دا آئنده نسل تربیت چې استاسو په دې کنجر توبونو چې کوم ملک لګیا دي دا وی سی آرونه او دا ټل مالدار خلق خپل وی سی آر والی آرش پای چلے ٹی وی خو غریبانو کرم مونږ علاقه کې او ماشکیو دا ننبیو زه په لار روانم ماته وی چې مولانا صاحب مبارکی ورکه مونږ ته مبارکی ورکه مال څه مبارکی مبارک شه خیر خو مال جوړ زوی شوی وی چې خدای مونږ ته ډېر مهرباني وکړو ما څه مهرباني وکړو وی خپل ټلویزیون واغستو خپل او خدای دې مال خونه ورانه کړو مال ما ته اوس وی چې مبارکي هغه ټلویزیون چې واغستو عزیزانو ښځه او لوڼې په ټي وي کتو باندې یکدم په نالت شو دی به چې د ننبیتوب نه راغی لنګ به یې والی او څښا خولې به تې بهدې بوی به تې تلو ښځې ورته ویل دا څه پلیت دی د کوره یې وشړل ویل دا ټي وي کې وګوره څنګه ښایسته ښایسته ځوانان او صفا سوتره او پتلون او کوټ او فلان ډینګ او دا څه مردار دی د کوره یې وشړل نتیجه دا چې 3 کاله د کوره بارو ساتلو بار مړم شو بار ختم شو او هغې ښځې کور ته پرېنه تاسو پوه شوئ لور د ټي وي په پرده چې د کم ډم کم شان شوکت وګوري هغه شان شوکت ګوره سبا به دې هم جوړ کړي هلکانو ته وګوره د ټي وي په پرده چې د کم ډم کم شان شوکت وګوري هغه شان شوکت د هلکانو ته وګوره دوی داسې جوړ کړي پاکستان خو یو جوکر ملک دی جوکر پیژنئ نقلیان
د دوی خپل اس تهذیب نشتا، فیشن نشتا، کریکٹر نشتا. دا جوکران دي. او که د امریکې لیونی وکته چې لوی لوی سرونه پریخي، سبا ګوره د هلکانو هغسې لوی لوی سرونه پریخي. که د هغې پتلون یې وکتو، هغه د جیم غوندې پتلون، هغې ټیټ د هلکانو ته ګوره دوی لکه نچو ته تورتوړی ور اغوستی، دوی هغسې پتلونه. نو دا جوکران دي. که د امریکنو لیونو ګیرې وکتې په دې کالجونو کې د هلکانو هغسې ببرې ګیرې او دا بریتونه د میلو غوندې سرونه، دا یو خو دی چې زه هیپیز یم، زه هیپیز، یعنی ته د امریکې لیونی. نو پاکستان یو جوکر قوم دی، دا لیونی دي، د دوی خپل هیڅ تهذیب نشته. ویښته ستا شوق دی، ستا شوق دی. ما ته وګوره، پیغمبر 3 قسمه ویښته پریښي: وفرا، لما او جمعه. د غوږونو تر دې نیمه، د غوږونو تر دې پیسکو او تر دې اوږو. دا 3 قسمه ویښته پیغمبر پریښي. داسې تم پرېږده. الله دې امان راکړي. د لندن د ملکې د زوی واده وشو، د هغې د انګور نامه ده لیډي ډیانا. پاکستان کې نایانو بورډو لګولو ډیانا کټ. هلکان به ورتله وی به ما ته د ډیانې غوندې ویښته جوړ کړه. نو ما ښار کې جلسه وکړه، ما وی چې هلکه د ډیانا خو د دغه ښځه ده، د چارلس. نو ستاسو چارلس څوک دی بیخه موزه؟ نو د هلکان ټول خپه و بیا چې مونږ ته د چارلس ښځه ووې. نو ته چې نهی ته وی چې ما ته د ډیانې ویښته جوړ کا، نو یعنې زه ډیانه یم که نه؟ نو چې ته ډیانه یې خو چارلس دې میړه دی که نه؟ دا هغه شرمېدلی قوم. د دوی به کم غم جاړې، کم یو نه دی، 2 نه دي، 10 نه دي، 40 نه دي. لباس تاسو وګورئ، ټای انګریز ولې اچوي؟ ځکه چې د هغې مذهبي شعار دی صلیب. ستا مذهبي شعار وګوره، ته مغسې کوه. سیکان وګوره، مذهبي شعار دی پټکی په سرول، او د ټول بدن نه یو ویښتم نه لرې کول. انګریز په وس کړی دلته په فوج کې، جرنیلان او برګیډیران به سیکان، د وردای د کپړې غوندې رنګ به د پټکي د کپړې و، لیکن هغه کپ به نه په سرول ویل به زمونږ مذهب کې نشته. ګیره مونږ سره بالا ماڼی کې یو سید فوج کې برتی شو، ویلې ګیره دې دا ګیره لرې که نو بس لویه ګیره یې وکلی کړه. چې کلی کړه ګیره هم کله کړه، او فوجي میډیکل کې انفټم شو. نو ما وی که د ده په ځای او سیک وی، نو سیک ته به چا دا جرت کړی؟ اول خو په هغه سلیکشن بورډ والاو د لعنتي چې په مسلمان ملک تعلق ته څنګه وی چې ګیره کلک. اول خو د هغې خدای تباه کړي. بیا چې هغې ووی بدبخته، بیا ته ولې کلی؟ دا ټکی به یې سیک ته کړی. نو زما عزیزانو، دا زمونږ خلقو اسلام دی او دا زمونږ خلقو مسلمانی ده چې بذات زمونږ اس کردار او کریکٹر نشته. مونږ نقلیان او جوکران یو چې د چا څه جوکرتوب وګورو هغسې کوو. که چېرته څوک مو لیدو چې زیارت ته اوس زمونږ دا موجوده وزیر اعظم چې دی، هلکه ته د مړو وزیر اعظم یې چې چېرته زیارت ګورې ته ورته په سجده پروت دی. پرون هم تلی دی پیر غازي شاه له،
چر ترازی صاحب لاہور کے داتا صاحب ترازی چادر پہ چڑھائے اور پلانے چڑھائے جوندو پسے ہو گرزد دے ملک سے مسئلے حل کا ستا چکار دے چتا تد مڑو وزیر اعظم کتد جوندو وزیر اعظم خدا زمونگ دلتا صبح سرد کی تھی چه گورے دے پردور اٹھو پسے بمنڈی ہوئی نن والا مار اٹھائے کڑے سبا والا تا کڑے بل سبا والا بل کڑے اس بس کی گی آدھا ڈاکٹر اقبال خبر ہو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کی در جائے کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری خلق بسک بادشاہیم ٹولا فراڈ اور دھوکہ دا درویشیم ٹولا فراڈ اور دھوکہ کی گی بس علاج دائندہ نسل خیر غواړي دا دومره لوی مقدمات میں دے د پارا درته وی چې د آئنده نسل خیر غواړي کم پلاران او میندې چې ځان د جهنم نه بچ کول غواړي نو د لوړو او د زامنو تربیت صحیح وکړي ټي وي مستقله سینما د پکور کې دا بنک دی زه خار کې اوسېږم خدای گواه دی زمونږ کور کې ټلویزیون نشته یا الله خیر اونی سیدا ډاګه ما درته ویلیو چې اسمان روح خراب دی خدای خبر زړه کې سراله اسمان در اسمان در باندې راغلی تماشې به وکړي د ځان ما ته ګورئ جی بس ونیسئ دا ډاګې بچیاو دغه شي شورما کوئ بس کئی بکورم عزیزانو عرض داو چې زما دا ایمان دے چې ښځې به پرده د ټي وي نوم کوي تاسو څه خیال دی چې د ټلویزیون ډرامې زمونږ ښځې او زمونږ لوڼه ګوري دا به پاکې پاتې شي ووایئ تاسو کپاپا کے پاتی کیږي نو ما څخر د لارې اړولې دي ټي وي والاو چې زه دشمن ما کتا سو پاک پاتی کېدای شي
دې کنجر توب سره ما ته هیڅ اعتراض نشته، خو نه پلیت ډنډ کې سړی پاک پاتې کېدل دا ممکنه. عزیزانو د ښځو یو خپل مقام دی چې هغه ستر دی او حیا ده او پرده ده. څنګه ستر او حیا او پرده؟ دې خوا وګورئ. بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې زه مړه شمه نو زما جنازه به د ورځې نه اوچتوئ، زما جنازه به د شپې اوچتوئ په تیاره کې، او بیا به زما د کټ د پاسه ډولۍ جوړه کوي او کپړه به پې واچوئ چې زما د کفن کپړم چرته پردی سړی ونه ګوري. اندازه وکړئ چې مړه شم نو کفن د پاسم بله ډولۍ جوړه کوي چې د کفن کپړه مې پردی سړی ونه ګوري. حیا دا وه، شرم دا وه. پیدا بشي چرته څه اوس په محرم کې خالد بی بی فاطمه نوم اغستل او جړل یا سینې وهل په دې فاطمه نه خوشحالي په دې نه کېږي. امام حسین سر ولې قلم کو د کربلا په میدان کې؟ ځکه چې یزید دین نه باغي و. نو حسین وی چې که زه د باغي په لاس کې لاس ورکم نو زما د نیکه د دین په تندي به یو داغ وي تور تر قیامته پورې. نن حسین منلو والا وګوره پولیټیکل له سجدې نه لګوي د یو پرمټ دپاره. لګوي که نه لګوي؟ پولیټیکل له مور او پلار نه وایي، تحصیلدار لنی قربان دیشم ته د مو مور پلار یې قربان دیشم. خی کړي که نه؟ نه ډېرې ښه کړي. ګنټي نه چې ډولکی دې مو غږوي. وایي صدر صاحب سریلنکا کې 40 منه ګنټي غږولې وه، نو هغه نور کم سم کارونه غږولي دي چې لا ګنټي پاتې وه. تاسو پوه شوئ؟ او یو خصه دې سم دي چې ما درته وی نورې تماشې د ځان کوئ سو پورې کما تکونون یؤمر علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څنګه چې یی داسې به امیران در باندې راځي. څنګه چې یی چې څو پورې تاسو د خپل زندګۍ نظام بدل کړی نه وي تر هغې پورې به تاسو ته صحیح نظام خدای نه نصیب کړي. عرض مې دا و چې د آینده نسل خیر وغواړئ، د فحش او د بے حیايۍ مرکزونه ختم کړئ د کورونو. خدای ته وګورئ، دعا دا وکړئ چې یا الله بچی راکې. نو د ذکریا علیہ السلام په سنت و عمل وکړئ. بوډاو د 6 کالو، ښځه بوډۍ وه د 80 کالو، سودا ور سره پیدا شوه چې خدای زم بوډا شم ښځه مې بوډۍ ده، د کم دین خدمت چې ما 6 کاله کړی دی خدای دې دین د پاره ما نه رستم یو څوکیدار پکار دی. ته کېنه بچې ته اوبه مه ګرځو، کېنه. ما نه رستم یو څوکیدار پکار. نو خدای ته دعا وکړه اذ نادى ربه نداء خفيا. رو رو پټا پټا غلی غلی دعا وکړه. څه وی
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. خدایا اڈو کی مزاڑ شو، سر می سپین شو، آغا انتہا درجے د ضعف تو رسید، ختم شو. لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیا. خدایا توتیہ تمہید گدی دا دعا دا قبول دا پار. ولم اکم بدعائک رب شقیا. خدایا چکل ماتا تس دعا کرے دا رت کرے دے نہ دا قبولہ کرے دے دا. نو سمدرتے ہو دعا کو ما خدایا چرا دے نہ کی قبول ہے. نیم شپا دا خلوت کے ناستے او خدای تا غلی غلی دعا کی. عزیزانو سنگا قبلہ چه دا موز دا او موز کے قبلے تا مخنی نو موز نکی گی، دا سے قبلہ دا دعام دا. دعا کے چه قبلے تا نہیں مخ کرے دا دعا قبلہ چه دا دعا نہ قبلی. واللہ کا دے قوم دعا قبلے سے پی جندی تاسو پوئی شوئی. دغه سے مجلس کې مې سړی نه تاسو کوم الکه د دعا قبله پیژنې ویاو چې ما کم ځای ده مکه مدینه. سړی نه تاسو کوا تا خو امام په سنیت تړلې، امام چا پسې وي؟ امام په محراب په سنیت تړلې. محراب چا پسې وي؟ محراب رسول الله پسې، او رسول الله سم چا په سنیت تړلې وي؟ هغه خدای په سنیت تړلې. دا قوم یو بابو ور سره په دفتر کې راشي چرته قادیانه ټول دفتر په مخه کړي، جواب یې نشي کولای. زمون بابوگان طبقه دا څه بابوگان؟ ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. دا څه کوڅه ډب دی. یو مرزائی ور سره په دفتر کې راشي ټول دفتر په مخه کړي، دغه علاج نشي کولی. بیا رامنډې وای مليان پسې مونږ سره جی دفتر کې قادیانه ده دا وي د دې څه جواب وکم؟ مال په جنگ کې اسونه نه سربيږي. کزي جواب درته وخم هغه درته بل څه وي بیا به مال رامنډوي، بیا درته بل څه مال د وخ خپل ورته جوړ کا هارو معنا. تاسو هغه ترزن قوم نه چې تاسو د قادیانی جواب وکړي یا د پرویزی جواب وکړي. کراچۍ کې یو مجلس کې روټه باندې ناستو، دا پرویز راغی میمن چې هغه ما سره تعارف کو، یہ ہمارے غلام محمد پرویز صاحب ہیں، یہ ہے وہ ہے. اچھا لڑکی خو دغه شوم مال چې خو موقع ته خوراک چې روټه یو خړې شو. میں پرویز صاحب آپ ہیں اس تحریک کے بڑے جو منکرین حدیث. وہی نہیں جی ہم تو منکر نہیں ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے ہوں تو وہ ہم نہیں مانتے ہیں. ایسے بندی خبری کو ماتوی جی آپ کا کیا مسلک ہے؟ میں آپ سے بھی تیز ہوں. وہ کیسے مال آپ حدیث نہیں مانتے ہیں اور میں قرآن نہیں مانتا ہوں. کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ یہ قرآن خدا کا کلام، کسی نے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے تو ٹھیک، میں مان لوں گا. دا ثابت ہے کہ جدا قرآن دا خدای کتاب. دنیا ہم سنگا زدا کڑے دا دکانداری چل درزی دا لوخه پدے دے دا پدے دے دی دا گٹا دا دی دا گٹا دا دفتر دا فائل دا دے دا دے مجال دے چی او لفظ در نلان دی باندیش. ٹیکداری ہو گورا کم سرک چی جوڑ کے بےمانی پا کے خچل درزی چی دا با دم رو رزی دا شگے او چلی بیا با دا غشی بیا با ٹنڈر شی دا وارنا ترلویا پورے با پا کے خوردم بردم کی دا بار ملکونو سرکی والی نا خرابی گی، دا پاکستان سرکی والی خرابی گی.
پاکستان سره کې مغه تارکول دي او مغه روړه ده او مغه باجری ده او مغه لیبر ده. دا ولې خرابېږي او د بار ملکونو ولې نه خرابېږي؟ ولې؟ ځکه چې د واړه نه تر لویه ټول غلی یي. دا کمیشن پکې چا راوستی؟ دا تپوس هم کړی کمیشن له چې کوم بزرګ افسر یې حلال ورته وي جی دا زما حق دی. دا دم حق دی چې پول کې څه وخت کې ټولې شګې ولګئ او ته ورشې او پاسې کې د خپل کمیشن دپاره. دا دم حق په درېیم ورځ ستا په سړکو کې ولې دومره دومره سوړې او کندې شوي؟ ما تمام عرب ملکونه کتلي، د بیروني ممالکو سړکې مې کتلي، د هغې مشینرۍ مې کتلي، د هغې میټیریل مې کتلی او ستا د ملک مې کتلي. ولې ته تر ننه پورې د سړک په لیول نه پوهېږې؟ پرېږده بلا ورپسې. نو ما ورته وی چې دا ثابته کوي چې دا قرآن د خدای کتاب. دا تاسو چې څومره دلته ناست دي دا ستاسو فرض دي. که تا ته د قرآن په وجود او د قرآن په حقانیت دلایل نه معلوم او ته مړ شوې نو دا قرآن به ستا شپارس د خدای په مخ کې نه کوي. تاسو خو په دې خوب وده یئ چې سړی مړ شي او مولای جنازه وکړي جوړ څه په دې وبخلی شو، بیا ورپسې اسخات ماته وویشلی شي جوړ څه په دې وبخلی شو، بیا ورپسې طالبان راولي درې درې سپارې ووایي جوړ څه په دې وبخلی شو، بر شو د جنت توتي شو هلته کېناست. دې خوا وګورئ مولاله چې ته څه وخت کې 3 روپۍ یا 2 روپۍ ورکړې او 3 سپارې په ځان پسې پې وبخې. د پاکستان په قانون کې وګورئ ادنا دفعه چې دا 107 ده سوک سپېړه چې په 107 کې پولیس څوک چالان کی نو په 300 روپۍ به خلاص شي. 107 خو به هم کړي چېرته ټل په کچرو مچرو یا تحصیلدار یا ای پی اے سر سوک سپېړه او ای پی اے له پیش وي یا مجسټریټ له ضمانت تی کېږي، وکیل دی او ضمانتنامې دی او ملک دی او کباب دی او روټۍ دی او شربتونه دي. 1,000 روپۍ په 107 ضمانت لګي. ٹھیک شو؟ تا کروڑونه 302 په سر خدای له وړي دي او په 3 روپۍ به په طالب پې معاف کړ په خدای باندې. دا کومې باتۍ درته په غوږ کې چا چوف کړي نه؟ یعنی 3 روپۍ طالب له ورکړه او 3 سپارې چې درپسې ووایي نو بر شو چې ته جنت ته لاړې. زما دې د خدای په ذات قسم چې 3 سپارې درپسې ویل خو پرېږده چې دا ټول قرآن درته په دې خوله کې کېږدي او درپسې قبر بند کړي او ته خدای پرېښوې نو زما دا ګیره د سپي په متیاز وکړه. په ژوند قرآن له نږدې نه یې راغلی، په ژوند د قرآن احکامات خپو لاندې پیمالی، په ژوند قرآن چې اورې پړه دي تیاره راځي او د مرګ نه وروستو دا قرآن داسې د کمیټۍ یا د کلي مالدار او ملک دی چې به زما د لاسه دی د روبۍ لېږم او تا به پرې راخلاص کړم. دا کومې باتۍ درته چا غوږ کې پکړي؟ دې وجې نه قرآن مړو پسې د بخلو مخلو قصې نه دي. قرآن د مسلمان د ژوند قانون دی. ستا د ژوند قانون دا دی چې دې قانون څه ویلي هغسې به چلیږي او که د دې قانون خلاف ورزي دې وکړه نو ته به ګرفتارې او سزا به درته ملاوي. پاکستان کې وګوره د پاکستان قانون به خیال بکې که د قانون خلاف ورزي دې وکړه ته به ګرفتار شي، جیل ته به ځې، ضمانات کیس به در باندې چلیږي، جرمانه کوړې وغیرہ وغیرہ دا ټول به پکې. نو د قرآن خلاف ورزي دې چې کړي د مرګ نه وروسته به قرآن تا څنګه پرېږدي؟ په دې خبرو پوهېږئ؟ دا د واړه او زاړه ټول واورئ، ټول یې واورئ. او یو قالیني مسله پوګه اچولې ده او څه جلد حج نه راغلی دی تازه او جومات لمانځلی ځي، امام چې دی غریب په پوزي ولاړي او دی په قالین باندې ولاړي ځکه چې تازه اتی صاحب راغلی. بھائی خدای ته ګوره
مصلی خو یو امام لم واچوه کم بخت چې دا نه امتیازي شان دی ولې جوړ امتیازي شان دی ولې جوړ یعنی ته په قالینچه ولاړې چې ځکه د حج نه راغلی دام عجب او غرور دی په دې سره ټول حج ضایع شو ځکه چې ستاړه کې دا راځي چې زه حج نه راغلم نو زه به لږ په پاک ځای او په نرم ځای ودرېږم دا تکبر دی هره ګناه به په قیامت کې خدای بخي خو د تکبر گناہ به ترغی نه بخی چې سوی جهنم ته پې نه لېږلی دې وجې نه عزیزانو خیال فکر ځان دا خاورې ګڼه چې زه لا څه شي مانا سپی ښه دی مانا سپی ښه دی ځکه سپي سره به د خپل عمل حساب نه کیږي ما سره به زما د عمل حساب کی نو ما نه سپیم مونږ نه سپی ښه دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه مرغۍ ته یې وکته بختوره یې څه په یخ سوري کې ناست دی کاش چې زم داسې یو مرغۍ حضرت عمر به وی هاي کاش چې زه یو ګډوری وی خلکو حلال کړی وی او خوړلی وی خو چې انسان نه وی ځکه انسان د پاره چې کومې کاتې پرتی دي او قرآن ویلی دی چې دا به ورپسې راسپړلی کېږي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه هر انسان تبا د قیامت په ورځ خپل خپل کارډ په غاړه کې ځوړل وي بیا ورته به څه وایي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا اولولا دا خپل عمل نامه دی د دغه ورځې حساب درته کافي دی چې دا اولولې پړه به دې تیار راشي هغې به وایي چې ګډوری وی او حلال شوی وی خو چې انسان نه کمې کاتې به چې انسان پسې راسپړلی کېږي تاسو خیال څه دی د دې ټولې زندګۍ واورئ خپې قدمونه لاسونه جبه غوږونه سترګې کته دا ټول پیسه دا سترګې دي دې چې څومره اشیا کتلي دي دې ټولو حساب به ورکړي چې دا سترګې دې کتل دې دپاره و تا پې دا ولې کتلي دا خپې م درکړې دې خوا تلو دپاره وې ته پې دې خوا ولې تلی لاسونه رانیول دې سیز دپاره و تا پې دا ټول نظام غوږونه دا اورېدل دې دپاره و چې ته به پې اورې څه او تا پې اورېدلي څه دي دا ټول په حساب او وخت یې لرې دی که نږدې دی ډېر لنډ دی خو چې د سترګې پټې شو نو دا معامله به شروع شي نو زما عزیزانو د ځان او د آینده نسل خیر وغواړئ او د ذکریا علیه السلام په سنتو عمل وکئ چې خدایا اولاد یا راکه د دین د خدمت دپاره یا چې راکړی دی نو هغه هدایت ورته وکړه چې کوم هدایت دی د ذکریا زوی یحیی علیه السلام ته کړی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت په اخلاص دعا وکړئ چې الله زمونږ د دې ملک قانون قرآن و حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای د ملک قانون قرآن کی خدای د ملک قانون قرآن کی خدای زمونږ د ملک د بیرونی خطراتو نه په خپل امن و امان کې وساتي خدای چې کم خلق د قرآن په قانون راتلو کې روړې اٹکاوي خدای ته تباہ و برباد کې نیست و نابود کې په اخلاص دعا وکړي چې الله روس تباہ کړي خدای د روس مرګري تباہ کړي خدای هغه اسباب په کابل کې جوړ کړي چې دا خلک با عزت طور خپل ملکونو ته لاړ شي په اخلاص دعا وکړي چې خدای امریکا تباہ کړي
خدای د امریکې مرګري او تالی سټ تباہ کړي، اسرائیل تباہ کړي، ټولو مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي. بیا دعا وکړي چې دا کور الله تعالی مبارک کی او خدای پکې د دین د خدمت کولو توفیق ورکړي. کم گناهونه چې ما بیان کړه د دې توفیق پکې خدای مو ورکوا، مونږ له مرا کوا، زمونږ بچو له مرا کوا. خدای ټولو مسلمانانو له اسباب د دین جوړ کړي، خزو لونو تم د حیا صادره ور پسر کا، د بے حیا ګرای نم په خپل امن امان کې اوسه. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. دکه مونست دوستی رات توان شو، رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. دا کمونسٹ دوستی رال توان شو، رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. پاکو مزمکا چوما ززگیدلے، کومو کوسو کی چوم زلو بیدلے. هاغا کو سیراتانن دا جنگ میدان شو، هاغا کو سیراتانن دا جنگ میدان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. دا کمونسٹ دوستی رال توان شو، رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. هاغا محمود غزنوی چی بود شکن یادیگی، دا هم دا هغا غازی اصلی وطن یادیگی. قبر کی روح داغ زکا پریشان شو، قبر کی روح داغ زکا پریشان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. ماویل چی زہر دی پکی تاوے شربت را کوي، ماویل بچی می وجنی تاوے دولت را کوي. ماوے چی زہر دی پکی تاوے شربت را کوي، ماوے بچی می وجنی تاوے دولت را کوي. تشد دولت پلالچ میں ملک قربان شو، تشد دولت پلالچ میں ملک قربان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. تاوے زرزن او زمین رالا یو شان را کوي، ماوے وطن ما اخلی مونگل تاوان را کوي. تاوے زرزن او زمین مونگل یو شان را کوي، ماویل وطن ما اخلی، ماوے وطن ما اخلی مونگل زندان را کوي. دادے پہرا خونا چی گٹ تالان شو، دادے پہرا خونا چی گٹ تالان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. ماوے مذہب نہ منی یا خدا رسول نہ منی، تاوے انصاف رولی ظلم فضل نہ منی. ماوے مذہب نہ منی او خدا رسول نہ منی، تاوے انصاف رولی ظلم فضل نہ منی. اوس دے قبل او گورا مظلومستان شو، اوس دے قبل او گورا مظلومستان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. بنگلے کنڈر شولی باغون شار شول، دا بمبر په سبب هر سلاتار شول. سور پسرو وینو کابل، سور پسرو وینو کابل لکا الوان شو. رنگ میں پخپل وینو افغانستان شو. آزادو خلقو گورئی خوب نہ بیدار شئی،
دروس سټونه مات کړئ ورته تیار شئ آزادو خلقو یخ شئ خوب نه بیدار شئ دروس سټونه مات کړئ ورته تیار شئ جنگ د کابل د اسلام عظیم داستان شو جنگ د کابل د اسلام عظیم داستان شو رنگ میں پخپلو وینو افغانستان شو دا کمیونسٹ دوستی مونږ تاوان شو و دا کمیونسٹ دوستی در تاوان شو رنگ میں پخپلو وینو افغانستان شو دا مسلمان شکل بدل شو و دا مسلمان شکل بدل شو ڈکدا چلول شو یا دا قرآن خلاف کوینا اللہ اللہ یا دا مسلمان شکل بدل شو ڈکدا چلول شو یا دا قرآن خلاف کوینا اللہ اللہ یا خزو لباس تا سڑو جوڑ کرو حیات لاڑا یا اڑکو لباس دا خزو جوڑ کرو حیات لاڑا وسنگے دخ پل دین نظر موڑ کرو حیات لاڑا وسنگے دخ پل دین نظر موڑ کرو سرتور مخونا یا خواندان گرزوینا اللہ اللہ دا مسلمان شکل بدل شو ڈکدا چلول شو یا دا قرآن خلاف کوینا اللہ اللہ یا سرتور مخونا تنگ لباس ٹیڑی بوٹانا یا سرتور مخونا تنگ لباس ٹیڑی بوٹانا گرجی آوازی بے احساس ٹیڑی بوٹانا یا گرجی آوازی بے احساس خکولی زوانان با یا جہنم تار سوینا اللہ اللہ دا مسلمان شکل بدل شو ڈکدا چلول شو یا دا قرآن خلاف کوینا اللہ اللہ یا سک عاشقان پسلمان شو عبرت تر آخلو یزک امخدا خدای پغلا شو عبرت تر آخلو یزک امخدا خدای پغلا شو دا کور مالک سو کے دری دا کور کوینا اللہ اللہ ید مسلمان شکل بدل شو ڈکدا چلول شو ید قرآن خلاف کوینا اللہ اللہ یسک عاشقان شو پریڈوانو ترناو زاریگی یسک عاشقان شو پڈمانو ترناو زاریگی یسک عاشقان شو پڈمانو چچر تڈموی یا پا مزاور تورزنا اللہ اللہ ید مسلمان شکل بدل شو ڈکدا چلول شو ید قرآن خلاف کوینا اللہ اللہ یسوک پا ولاڑ خوری توام ارمان ارمانا یا پروا